بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمندو کتونکو د خوږ در مرګره غفران الله ستاسو بدرانه خدمت کې حاضر یم. هیلمن یم چې روغ جوړ خوشاله او د صحت جامه به مو پتن وي. قدرمندو کتونکو دغه یو لړۍ مو روانه کړې ده او دغه هڅه کوو چې د سوات ښکلاګانې چې دی تاسو ته په خپل سکرین باندې راولو او د سوات د دې ښکلاګانو نه تاسو هم خوندونه واخلئ. دغسې نن هم د سوات په یو سیلګریزه سیمه او په یو ښایسته مقام مدین کې موجود یم. مدین هم یو داسې ځای دی چې کله هم خلک د سوات بالایي علاقو ته رخ کوي او د دغې ښکلاګانو نه د خوند اخیستو دپاره په بره طرفونو باندې ځي. نو د دې علاقو نه دا شین سین او دا شنې چپې چې دی د اوبو نو دغه شروع شي او د قدرت دغه کرشمې لیدلو له چې دی نو هغه هم دنیا خلک ولاړي او د دې ښایسته نظارونه چې دی هغه خوندونه اخلي. دغسې مونږ هم چې دی نو نن راغلي یو زیات ټورست او سیلانیان هم راغلي دي. کوشش وکړو چې دغه سیلانیانو سره هم تاسو میلاو کړو، د هغوی هغه تاثرات او جذبات هم تاسو ته در ورسوو. بیا د سوات د ښکلاګانو په هکله هغوی څه ویل غواړي هغه خبرې به هم تاسو ته در رسوو او د سوات ښکلاګانې به هم تاسو سره شریکوو، د مدین ښکلاګانې به هم تاسو سره شریکوو. پروګرام مخ په وړاندې بوځو، تاسو هیڅ چېرته مه ځئ زموږ سره. ښه چې قدرمنو کتونکو نو د مدین د سیند د پاسه چې کله هم خلک کالام او دغه ځایونو ته ویزټ کوي نو دلته ودرېږي او د دې ښکلې نظارونه چې دی د قدرت د دې ښکلاګانو نه خوندونه اخلي. څه ملګري را سره موجود دي د هر ځای نه چونکې ملګري راځي او د دې ښکلاګانو نه خوندونه اخلي. ملګري نامه دې سره او د کوم ځای سره تعلق ساتي؟ محمد الله نوم مې دی او پېښور سره وي. پېښور سره؟ او جی. کالام ته روان یې که نه صرف دلته راغلي؟ کالام ته تللي وو او انجوی یې کوو بس ماشاءالله ډېر ښکلي. څه ویل غواړي د سوات ښکلاګانو نه څومره خوندونه واخیستل؟ ماشاءالله ډېر ښکلی موسم دی او سیکاس یونیورسټۍ نه راغلي یو په ټول سوات خو بس ماشاءالله خلک هم ښکلي دي، د خلکو اخلاق هم ښکلي دي او ډېر ښه خلک دي او ونې بوټي هر یو شیز ډېر ښکلي. الله دې خلک کامیاب کړي. تعلق دی؟ الحمدلله پېښور سره تعلق دی او سیکاس یونیورسټۍ راغلي یو. څه به ویل غواړي د سوات د ټور په هکله به څه ویل غواړي؟ سوات نه دې څومره خوندونه واخیستل؟ یاره الحمدلله سوات خو چې کوم موسم دی، کوم خلکو اخلاق دی او کوم د انساني حقوقو د دې ډېر برابر دی، ډېر خوشحاله یو الحمدلله. ټوله لکان ښه خوشحاله دي او چې کوم موږ سره دې خلکو تعاون وکړو ښه اخلاق. پېښور کې خو که مونږ وګورو ډېره زیاته ګرمي ده، دلته چې دی سیندونه دي، یخ هواګانې دي، نو څه به ویل غواړي د هغه ځای په نسبت باندې سوات څنګه دی؟ یاره سوات خو داسې یو ځای دی که نه چې دلته خلک راځي هم دی موسم په دغه باندې. پېښور کې ګرمي ده هم دې دپاره راځي چې موسم ښه دی او چې کوم دی دا غرونه دی شنه شنه دې لپاره چکر له دغه راغلي یو. بس انشاءالله واپسې ده او اوس به زه سوات ته هلته مخکې لږه سټې کوو. یار موسم خو ډېر خوشګوار دی اور هر سړي له پکار دی چې راشي ځکه چې ډېر ښکلی موسم هم دی اور نیچرل بیوټي دی، نو هر کله راشي او سوات ته بخیر راشي. ډېر زیات مې انجوی کو یار او سور هم راغو. نورو خلکو ته هم دا وینا کو راشئ چکر ووایئ طبیعت په هم ازاد شي. ښه چې قدرمنو کتونکو نو دغه وړوکي شان خپرونه مو ستاسو سره شریکول غوښتل. د سوات ته ښکلاګانې مو تاسو ته مخې ته راویستې چې آیا د سوات ته کم سیلګریز راغلي دي، کم سیلانیان راغلي دي، هغوی خپل ټور څومره انجوی کو، خپل سیل په هکله یې څه وویل او بیا د سوات په هکله خپل تاثرات هم زموږ سره شریک کړل. نو یقین ساتم چې تاسو به هم د دې خپرونې نه ډېر زیات خوندونه اخیستي. تر د بله پروګرام پورې راله د کیمرمین عاصم خان سره راکړئ اجازت. په لوی الله مو سپارم د تل پاتې.